الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الكريم ونبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأمته أجمعين. د ایام تشریق په حواله سره چې تشریق دې ته وایي ځکه چې په دې کې خلک د غوښې هغه ترشي کي او دارنګې په نور باندې وچوي او تشریق اللحم ورته وایي عرب په دې نورون باندې چې کوم دی ترشي وچوي. اوس پخوا به خلکو ترشي به کولې او په پړو باندې به یې واچولې، اوس به ورته به سم لوښي روړي به غونډه کیلې یا غونډ ګډ چې کوم دی پای کې سنبال کېږي. په بهر حال لیکن دا ایام تشریق دي، دا تکبیرونه هم چې کوم دی مثلا په دې کې ویل کېږي او ایام التشریق چې کوم دی دا ورځې دا د خوراک او د څښاک دي، دا د روژې او د دغه چې کوم دی هغه نه دي. د اختر ورځ مبارکې وي، سړی خوراک کوي، د اختر په ورځ باندې روژه چې کوم دی حرام ده. او دارنګې تکبیرونه پکې هم ویل کېږي، دا خو په نهم د عرفې باندې چالو شي، د اتوار په سهار به چالو شي او د اختر په 5مه ورځ باندې مازدیګر چې ووایي 23 لمونځونو پورې چې کوم دی دا برابرې 23 لمونځونه او چې کوم دی تکبیرونه دا دي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې تکبیرونو ابتدا مبارکه داسې شوې ده، علما کرام لیکلي دي وایي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبح کو نو جبرئیل علیه السلام ګډ را روان کړی، د جنت نه ګډ راوسته او جبرئیل علیه السلام وی اس نه چرته ابراهیم علیه السلام چاړو نه چلی نو आवाज یو کو الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام مبارک چې پوه شو هغه لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام مبارک ته چې پته ولګیده هغه وی الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرونه دا نارینه په جماعت کې مسجد کې او سړي به په زوره باندې وي، زنانه په رو باندې، زنانو ته هم ښودل پکاري، فرض مانځه پسې به یو پیروي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا د نهم د عرفې د سهار نه چالو شي او د اختر په 5مه ورځ مازدیګر چې وي نو دا پوره شي. الله دې موږ ټول ته عمل توفیق راکړي.